مدینه شریفه ته چې حضور پاک مبارک هجرت وکړ په ډېره مجبورۍ وکړ، ولې چې په مکه کې د مکې کافرانو د نبی علیہ السلام سره او د هغه د ملګرو سره ډېر ظلمونه شروع کړي چې د هغې بیان ما تاسو ته په مخکې جمعو کې کړی دی. د حضور پاک دا مقصد و چې د مدینې ته لاړ شم، د دې خلکو نه به ځالته په امن شم او محفوظ بشم، لیکن دې ظالمانو په مدینه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرې نه ښود. د مدینې چې کم خلکو پیغمبر علیه السلام ته پناهي ورکړې وه او ایمان یې راوړی، هغې له به یې دمکۍ ورکولې، ای نه پرېښودل. وی تاسو زمونږ دشمن لامن ورکړی دی او زمونږ دشمن هم ځان سره ځای کړی دی، تاسو سره مونږ ګورو، دا دمکۍ به یې ورکولې. چې کم منافقینو په مدینه شریفه کې هغې منافقانو سره به ساز باز کو او هغې به یې لمسول چې د مسلمانانو خلاف سازشونه وکړي. او په مدینه شریفه کې چې کم یهودیان اوسېدل، چې پیغمبر علیه السلام لاړ د یهودو سره یو معاهده وکړه چې موږ به یو بل ته غږ نه کوو، د یو بل د دشمن مرسته به نه کوو، یو بل سره به د امن ژوند تېرو. نو دې د مکې کافرانو هغه یهودیانو سره ساز باز جوړ کو، هغې د پیغمبر علیه السلام خلاف لمسول شروع کړل. بل چې په مکه کې کم کمزوري مسلمانان پاتې وو، یا ښځې هجرت یې نشو کولی، یا ماشومانو هغې هجرت نشو کولی، یا غریبانانو او غلامانو، هغې خلکو سره زیاتی شروع کړل، هغه به یې وهل او هغه به یې ټکول او هغې به یې پاتکړو تړل. ډېر انتهایی ظلمونه یې شروع کړل د هغې مکې د کمزورو مسلمانانو سره. د دې نه علاوه داسې ظلمونه شروع کړل چې مدینې ته به لاړل او د مسلمانانو باغونو او فصلونو ته به یې اور ورته کو، را تښتېدل به د مسلمانانو چراګاه و، هغې کې به څاروي څرول. کرد ابن جابر فهري دی لاړ او هلته چې د مسلمانانو څاروي سې یې مړه کړل، سې ترې راوتښتول او چې کم په هغه درمن کې بوس یا نور کم څیزونه و هغې ته یې تیلې ورته که هغه یې وله وسوځول. دا ظلمونه دوی شروع کړل. کم مسلمانان چې به په لارو تلل او کافرو له به په ګوتو ورلل، او به یې ونیول، وهل ټکول به. نبی علیه السلام وی خدای د دې ظالمانو د لاسه خو موږ ډېر تنګ شو، کلي مو ته پرېښو، مکه مو ته پرېښو. خلک وایي ویره نبی علیه السلام جهادونه کړي دي د کافرانو سره، نه به یې کول، څه به یې کول. مکه مو ته پرېښوده، کورونه مو ته پرېښودل، چې کم په مکه کې زمونږ پټي و هغه مو ورته پرېښودل. چا نه ښځې پاتې شوې، خاوندان یې مدینې ته لاړل، چا نه بچي پاتې شو، مور و پلار ترې نه پاتې شو، بیت الله پاتې شو، د خدای کور مو ته پرېښود او ترې لاړو، بیا په قلار نه پرېږدي. دې سره به څه کوو؟ نو نبی علیه السلام صحابو سره مشوره وکړه، یو فیصله دا وکړه چې د دې ظالمانو نه موږ پسې ځان خلاص کړو. نو د مدینې د مکې نه به شام ته دوی تلل. مکه خو داسې علاقه ده چې هلته خپل فصل نه زرغونېده، نو شام ته به تلل او شام نه به تجارتي غله او دا قصې پیسې راوړل. نو نبی علیه السلام دا سوچ وکړه چې د دوی کومه قافله شام ته ځي، نو په هغې باندې یو حمله کوو. داسې حمله نه کوو چې قافله ولا لوټ کړو، خو لږ به ویرېږي دوی به ویرېږي، دوی به پوه شي چېرې دا خو که موږ مسلمانانو سره ظلمونه کوو، نو مسلمانان خو هم دا دی زمونږ په قافله حمله کوي او د دوی ټول تجارت خو په شامو، نو که او د شام لاره د مدینې خوا کې تېرېدله، نو که دا لاره په موږ بنده کړي، نو موږ به غنم د کمي، زمونږ خوراک به د کم ځای نه او زمونږ تجارت په مکه کې خو بغیر د سرمن نه بل شي نشته، څه به کوو؟ نو د دوی یو تجارتي قافله تله شام ته. نو حضور پاک سره د یو څو مرګنو لاړ، په هغې باندې د دمکۍ او د یرولو دپاره. خو چې نبی علیه السلام په هغه لارې ته ورورسېد، نو دا قافله شام ته وتې وه.
نو پیغمبر علیہ السلام سره د صحابه واپس راغله. بیا ورته پته ولګېده چې هغه قافله د مکې د کافرو چې کم شام ته تللې ده واپس را روانه ده. نو بیا ورته نبی علیہ السلام سره د مرګرو ووت. په اتفاق ده او د خدای خوښ هم داسې وه چې دوی سنګ میدان ته ورسېدل نو قافله تې د لارې نه وتې و واپس مکې ته رسېدلې. دې لومبۍ ته غزوه ابوا وی او دویم ته غزوه ودان وی. بیا نبی علیہ السلام ته پته ولګېده چې د قریشو یو مضبوطه قافله ده او د ابو سفیان په سردارۍ کې ده او ډېر تجارتي مال دی پکې. ودرېږه په دې یو حمله کوو چې دې ویریږي موږ نه ملي شي. خو چې نبی علیہ السلام څنګه عشیره یو مقام دی هلته ورسېد نو ورته پته ولګېده چې هغه قافله شام ته رسېدلې ده نو واپس رالل. بیا ورته پته ولګېده نبی علیہ السلام ته چې هغه قافله واپس د شام نه را روانه ده او مکې ته ځي. نو نبی علیہ السلام صحابو سره مشوره وکړه وی ځای چې دې قافلې پسې د دې تجارتي کومه قافله ده دې پسې وځو لږ یو پوټی هراود وي چې دوی موږ نه لږ په قلار شي موږ خو ورته وطن کلي بچي ښځې هر څه پرېښودل بیا په قلار نه پرېږدي مدینې ته راپسې راځي او زموږ چراګاهونو باندې ورونه ورته کوي زموږ څاروي تښتوي ظلمونه کوي. نو نبی علیہ السلام تیاری وکړ. دې درمیان کې تاسو ته مه ووایي چې د انصار د مدینې شریفې چې څومره وو هغوی له به یې دمکۍ ورکولې هغه هم نه پرېښودل چې تاسو ولې زموږ دشمن له پناه ورکړې ده. نو د مدینې شریفې یو سردار و د یو لوی قوم مشر و د اوس قبیلې د هغه نوم سعد ابن معاذ و. دې لاړ مکې مکرمې ته. نو په مکه کې یو لوی کافر دی امیه ابن خلف د هغه سره د دوستانه وه دواړه غټ غټ تاجران. دا سعد چې به کله مکې ته لاړ د دې امیه سره به دیره او امیه چې به کله مدینې ته راغی او یا د مدینې په خوا کې به شام ته ته نو د دې سعد سره به دیره د دواړو قریبي دوستانه او تجارتي تعلقات. نو حضور پاک چې هجرت وکړو دې درمیان کې سعد ابن معاذ وی زدم بیت الله ته یو عمره به وکړو طواف به وکړو چې لاړ د هغه امیه سره دیره شو. امیه ته وی اشنا زه خو طواف له راغلی م او د بیت الله طواف کوم. امیه ورته وی داسې کار دی هغه ورځې دې لاړې نور کله به ته دلته کولاو ګرځېدې په مکه کې او تم د مدینې سردار یې نو زمونږ دې خلکو به ستا ډېر زیات قدر کوو. اوس د مکې خلک تاسو ته ډېر غوسه دي ځکه تاسو زمونږ دشمن له پناه ورکړې ده امن هم ورکړی دی. نو عمره طواف به کې خو لږ په طریقه داسې وخت کې به وځو چې څوک دې ونه ویني هسې نه چې څوک دې ونیوي او څوک د سره جګړه ونه کړي. وی څه ټیم وی غرمه د غرمې په مکه کې ګرمي زیاته نو عموما خلک ودي غرمه به وځو نو طواف به وکړې راځې به او بیا به ځې مدینې ته. وی ډېره ښه چې څنګه دې ووتل طواف لذي غرمه چې چا نه یریدل او مغه حرامي سره ملو شو چې ابو جهل نه ابو جهل مخې له ورغی د سعد ابن معاذ ته وی د صحابي ته لکه څنګه بیغمه زمونږ په کلي کې ګرځي او زمونږ دشمن لم امن ورکړی دی او ته دلته بیغمه ګرځې ته خو زمونږ دشمن یې چې دشمن لم امن ورکړه. افسوس چې د دې امیه سره زمونږ د سردار سره نه وې که نه چې ته مانه دلته جمدې پاتې شوې تا ته مې چل خوړی. سعد ابن معاذ خو هم د قبیلې د انصارو د مدینې د یو قوم لوی سردار و. هغه چې دا خبره زغملی شوه هغه ورته وی ابو جهل په قلار کې نه ابو جهل نوم خپل عمرو ابن هشام په قلار کې نه ماله دمکې دلته مه راکوه که تا زره د بیت الله نه منې کړم نو ستا لار په مونږ ده په مدینه ده چې شام ته ځې ستا تجارتي ټول معامله شام کې ده او لار دې په مونږ ده لار به در باندې بنده کړم بیا به خورئ سسکئ به څه. دواړه سره ګرم شو چې ګرم شو دا امیه چې دا سعد ابن معاذ د چا میلمه و هغه پکې منځ کې مداخلت وکړو نو هغه خو وی که زه اوس د دې میلمه مرسته کومه نو قوم کې راته دشمني جوړېږي میلمه به خپل کار کوي.
نو دې میلمه ته وایي دې صحابي ته سعد ابن معاذ ته هلکه وایي ته خو زما دوست دی وګورې دا ابوجهل دا زمونږ سردار دی په دا آواز مه راوباسه دی خو زما د مخه تا ته غږ نه کوي په د څه له چغې راوباسې وایي ښه زما او ستا تعلق دوستانه تا هلته ما سره راځي د تا سره نو تا د دې خپل کلیوال په راوکړه او زه دې پرېښودم وایي ته خو په قلار کښېنه امیه ته وایي وایي ستا متعلق خو نبي علیه السلام ویلي دي چې امیه به مونږ وجو تا خو نه پرېږدو خیر معامله دلته رفع دفع شوه او دا سعد ابن معاذ مدینې ته لاړ واپس او چې دا امیه کور ته لاړ نو ښځې ته وایي ښځې وایي ته خبرې وایي وایي څه وایي هغه میلمه د مدینې راغلی و د هغه او د ابوجهل ګرمه ګرمۍ راله ما د ابوجهل مرسته وکړه هغه وایي چې نبي علیه السلام وایي چې مونږ به امیه وجو والله ما یکذب محمد صلی الله علیه وسلم قریب دی چې په محمد خو چاته دروغ نه وایي اخو رښتیا خبرې کوي اخو دروغ نه وایي او د هغه د خولې نه وتلي چې ما به وجني بلکې حافظ ابن حجر لیکلی دي وی قریب و چې او دسماتې ته تللی وي دومره یاره پرې راله ښځه ورته وایي مړه مه یېرېږه بې غیرته هغه دلته نشي راتلی او ته بار څه له یېرېږي نه که نه وایي دروغ نه وایي چې دا خبره د خولې نه وتې ده نو څه چل دی هر ځای کې چې په ګوتو ورلم دا مې دې پورې درته ووایي چې د مدینې خلکو له به یې دا دمکۍ ورکولې بیت الله ته یې نه پرېښودل خدای اوس عجیبه نظام کوي دلته د بدر غذا جوړه شوه څنګه جوړه شوه چې نبی علیه السلام په 14 د رمضان په 2 هجرۍ کې صحابو سره میټینګ وکړو ځای چې ځو خو موږ ځو هغه تجارتي قافلې له هغې له دمکي ورکوو چې دا کافر مونږ نه قلار شي نو ستاسو خوښه ده که څوک را سره په خپله خوښه ځای هم او که څوک نه ځای هم داسې جنګي لښکر له مقابلې له نه ځو نو بعضې صحابه کرام ووتل او بعضې یو څو کسه پاتې شو دی چې څنګه د مدینې نه په 14 د رمضان ووتل بئر ابي عنبه ورته وایي د مدینې سره خوا کې یو ځای دی یو خشته خوږې اوبه وې خلکو به د هغې نه مدینې ته اوبه راوړلې چې هلته ورسېدل نو پیغمبر علیه السلام ټول صحابه کېنول چې کوم ماشومان و هغې واپس کړ وی تا واړه تر حضرت برا ابن عازب رضی الله عنه دی هم واپس کړ عبدالله ابن عمر رضی الله عنه اسامه ابن زید رضی الله عنه زید ابن ثابت رضی الله عنه دا واړه واړه صحابه کرامو اسید ابن حضیر رضی الله عنه دی واپس کړ صرف یو صحابیو عمر ابن ابي وقاص اپ جړا شو چې نبی علیہ السلام واپس کاو نو پیغمبر علیہ السلام هغه اجازه ورکړه وی راځي چې څنګه دغه ځای نه دوی مخکې لاړل مقام روحا ورته وی الته نبی علیہ السلام سره صحابه ورسېد نو حضرت ابو لبابه رضی الله عنه دی اولېږه وی ته ځه مدینې ته د مدینې امیر شوې تر څو چې د نیم راغلی زما جان قایم مقام به دی واپس کړ او قافله او 2 جاسوسان یې اولېږل د یو نوم حضرت بسبس رضی الله عنه او د یو نوم حضرت عدی رضی الله عنه دا دواړه یې اولېږل وی تاسو لاړ شئ او د قریشو د هغه تجارتي قافلې مونږ له جاسوسي معلومات وکړئ چې دا کوم ځای را روانه ده مونږ یې کوم ځای مخه دا دواړه یې هلته ورسول د روحانه چې صحابه کرام لږ مخکې لاړل یو بل مقام د صفرا ورته وایي هغې صفرا ته ورسېدل نو هغه 2 جاسوسان راغلل د نبی علیہ السلام چې کوم 2 جاسوسان هغې پیغمبر علیہ السلام تعالی وی صاحب وی د قریشو د تجارتي قافلې د مدد دپاره د ابوجهل لښکر را روان دی نو نبی علیہ السلام دغه ځای کې صحابو سره مشوره وکړه او د ابوجهل لښکر ولې څنګه را روان شو ابو سفیان ته پته ولګېده هغه تجارتي قافلې مشر چې ما زما دپاره خو مسلمانان روتې دي چې تلم شام ته بچ شم اوس واپس چې ځم نو روتې دي نو هغه یو کافر و زمزم ابن عمرو غفاري هغه له یو تیز اوښ ورکړه وی په دې اوښ به ځغلې او ځان به مکې ته رسې او مکه کې د اعلان وکړه چې ستاسو کومه قافله را روانه ده د تجارت د ابو سفیان هغې زه را لېږلې هغې وایي چې زمونږ مدد لرو ځای مسلمانان په مونږ حمله کوي
او دا دامره تجارتی قافله و چې د مکې د هر کور مال پکې چا به څوک به په خپله تلل چا به بل مال ورکړی چې دا ځان سره یو څه ګټه مني د هر چا مال پکې ډېر مضبوطه درنه قافله وه نو زر راله روزې مدد لو کرو نه وته نو موږ به مسلمانان وجني او قافله هم لوټ کړي نو زمزم ابن عمر دی چې راورسېد نو د هغې به دا قانونو چې هغې به خطرناک خبرو نو څادر به یې د سر نه داسې تاوه څادر به اوچت که او تاوه به او چغې به یې ویل یا صباحا یا صباحا نو خلک به ورته راجمع شو دې زمزم ته ابو سفیان وایي ته به دا چلو کې چې ته به د اوښ دا پوزه زخمي کې چې وینې ته بیږي او د څادر په ځای به جامې وباسې او ابه تاوې نو خلق به پوه شي چې مسله ده ډېره خطرناکه ده نو خلق به دله په منډه راولي نو دې زمزم همغه چل وکړه د اوښ دا پوزه یې زخمي کړه هغې نه وینې بېدې او جامې یې وویستې ابې د سر نه تاولې نو چې خلقو قتل ټول ورته راجمع شو چې خدای څه مسله ماشومانم ښځې بوډاګانم ځوانانم هلکه خیر دی ته خو زمونږ هغه تجارتي قافله کې تللی وې که نه و یو ابو سفیان راولېږلم مسلمانان ستاسو په قافله حمله کوي مدد له وله راولې ابو جهل لښکر تیار کړ اوس د خدای شان دی هغه امیه چې هغه سعد ابن معاذ ورته ویلي و چې نبي علیه السلام به دې وجنې پرېږدي دی نه هم د مکې غټ سردارو ابو جهل په دې سردارانو ګرځېده چې دا مشران راغونډ کړه ملکان به پخپله ځي یو امیه له راغی امیه ته وایي چې کاکاجي نیمه شروع څنګه چل به که وروره مشره هغه وایي زه خو ناجوړی هغه ته خو ښځې ووایي ورته وایي خبره دې یاده ده د مدینې هغه ملګري چې درته ویلې وایي یو یاده مې دوی پام کوه ګوره ونه ځې وایي نه ځه چې راغی زه خو ناجوړ یم بیمار نشم ابو جهل هم پوره شیطان هغه وایي چې زه دې ځمه ستاسو ته به څنګه مانه پاتې کېږي وایي ګوره ته مشر یې سردار او چې ته نه ځې د هلکان هم نه ځي ته مهرباني وکړه مونږ سره وځه خامخا دې کله یو بانه ناجوړ یم او دوه نوکران به ځان پسې ولېږم او درې به ولېږم او څلور به ولېږم ابو جهل ورته د هلکانو جرګه راوسته دا ماشومان دي او ته نه ځې د ځوانانو یې وله راوسته د بوډاګانو یې وله راوسته وایي داسې کار دی ځمه خیر دی جنګ له خو لږ غوندې را سره په لاره لاړ شه چې ستا د وجې دا نور وځي چې ته نه ځې دا نور پاتې کېږي نو خیر دی بیا به دې را واپس کړو نو وې زه ډېره ښه ده نو یو اعلی اوښ ځان لالمه کور ته چې راغې ښځه ورته وایي تا خو نه ځمه او تا وایي چې ما ته خو هغه د مدینې هغه ملګري ویلي چې نبي علیه السلام وایي چې زه دې وجنم او دروغ هم نه وایي وایي ښځې ځم نه لږ غوندې ورسره وځم یو ورځ مزله او داسې اوښ مې ځان له اغېشتی دی که نه چې دوی په ما پیږي را تښتېدلی به یم دی ځم نه ورسره وایي ښه ګورې پام کوه لاړ نه شي ګورې کم وخت ته مړ به دې کړي وایي ډېره ښه ابو جهل پوره شو هغه وی چې دې کاکا به زه خامخا رسو نو یو دوه درې څلور هلکان یې پرې مقرر کړل هغې ته یې وی چې ګوره دې د نه ونه تښتي د څوکۍ تاسو به نور څه نه کوئ خو د امیه څوکۍ به کوئ چې دې ځان سره ورسو دوی چې څنګه د مکې نه روان شو نه خو به پیاده مزلې وې یو ځای کې دمه وکړه خیمې ښخه کړې نو امیه ځان ته اوښ نږدې وتاړه دې مطلب و چې شپه ده دا خلک کوزه شي نو غلی به په اوښ په ورواړو متختم به ځم نو چې دې سنګ پاسې دغه هلکان خو ورته ابوجهل پرې کړي هغې زر رامنډې کړې کاکاجي خیر دی مونږ ولاړ یو څو لوټه پکاري او دسماتې له اوبه پکاري بل څه پکاري خدمت ته ولا خدای دا ماشه هلکان د کوم ځای نه ویښ پراته دي وی نه تاسو څه شی څه خبره نشته نه نه کاکاجي مونږ ستا خدمت ته ولاړ یو ته دې ویښ او مونږ دې ودیو سړی پوه شو چې دې خو کار ونه کړه بل ځای کې چې که خیر یې دمه کوو هلته نه به راتښتم چې بل ځای قافلې شوارو دوه شوارو د مزلو په یو ځای کې دمه کوله دی بیا چې نیمه شپه شو ټول خلک وده دي او دې غلې غوندې را پاسې خپل اوښ هلکان غورته پیو هغې ولې زر رامنډې کړې کاکاجي په خیر څه چل دی ناجوړی خېټه کې درد دی او دسماتې ضرورت دی اوبو ضرورت دی خدایه پاکه اوده شی سر کوزو خو چې لقم را پسې رامنډې وهی ایسه جتم نشته سې را پاسې چکر لګو نه نه کاکاجي چې ته ویښې مونږ له خوب راځي مونږ به ستا خدمت کوو
التنم کا خواندونه کا په درېمه مرحله کې آخره کې خدای بدر ته ورسو راته خلکو مخې خو راتلی نه شم بیا ورسېد او بیا به یې راته قصه وکړم بدر کې خدای مرداره دلته کې چې دا سړي کوم وخت کې راغی زمزم ابن عمر او د دشمن ابو جهل را پاساو نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترور د بیبي عاتکه هغه خوب ولیدو حضرت عباس رور وغیره وغوښتو رور یو خوب می خطرناک لیدلی دی بیګا وی څه خوب دی لیدلی دی یو سړی راغی په اوښ باندې او د مکې په دې خوړ کې اوښ سملو درې چغې یې ووالې او درې چغې کې څه دي اواز یې دا وکړو چې قوموا یا آل غدر الى مسارعکم اخرجوا الى مسارعکم اے دوکبازو پاسه او خپل مرګ ځای ته ځان ورسوئ فی ثلاث درې ورځې اے دوکبازو خلقو د مرګ ځای ته درې ورځو کې ځان ورسوئ وی دا چغې واله وی خلق و تراغون شو وی بیا د بیت الله خواله راغی او الته کې دا چغه واله درې چغې واله او بیا د جبل ابي قبيس ته برو خطر او د جبل ابي قبيس نه یو غټه تیګ راواغشتا او غیلان درو غردوله وی هغه تیګ ډکرې شو او دا غي ذره د مکه ار کور ته ورسېده بیبي عاتکه د حضور پاک ترور دی عباس رضی الله عنه خو مسلمانو خو پټ هغه ته وی سم مسله خطرناکه پیخیږي ما دا څه خوب لیدلې دي دا هغه دوست ولید ابن عتبہ هغه ته لوی ولیدا وی دا خوب ال تویم زما خور دا څه خوب لیدلې دي او چاته به وینا هغه خوب ال پلار ته وی عتبہ ال ابو جهل ته خبر خبره شو حضرت عباس وی روانو چې ابو جهل आवाज راکړ امامت ابو الفضل دلته راشه ورنه وی تاسو سړو خو د پیغمبري دعوه کړې و خو د خزو نمنو خبر اوس استادو خزو د پیغمبري دعوی شروع کړې وی مې چې څه چل دی وی چې ستا خور خوب لیدلې دی وی ما ځان نه غرض کړ وی دا پته به ولګي چې دا او چې د تیګ ډکرې به زمون کورونو ترارسه او کده مسلمانانو کورونو ته برسي ما ځان غلې یو دا خوب وی چې دا سنگ دا خوب ولیدل شو نو دې کې زمزم راغیغه او خوالو اعلان وکړي چې د قافلې خبرم والو د قافلې مدد لرولې قافله روانه شو او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ډېر لوی په قبر روانه شو ډېر لوی تکبر سره او شرابونه ځان سره واغشتل او زر کسانو وتل د زرونم زیاتو جنگ پاتې شوی زر کسان دي د زرونم زیاتو او ار یو سره تورا وا زغره چولې وي او وسو ور سره سونه او خان 700 او 300 ور سره سونه او شاه سوارانو هغه تشه سونه نه هغه خلک چې هغه نه زباده به کول 300 شاه سواران وسو ور سره او خان او ټول مسلحو او مسلمانانو سره سره مسلمانان 300 دیار لسل دا زر غدرې سو مسلمانانو سره ټولو سره ټوټل شپک اته توري دي ځکه هغه خو د لخر د جنگ په نیت نور غلي هغه خو د ابو سفیان د تجارتي قافلې په نیت راوتی نو اته سره توري دي دوه سره اسونه دي دوی سره 300 اسونه غي سره 2 اسونه دوی سره وسو او خان غي سره او یو خان دي او یو خان داسري چې د سوارلې خان دي درې کسان به په سوارېدل لکه دوه په سوارو یو په پړی نیولیو یو به برخته ده چې ستل کېده به بل به کوزیده نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هم دوه کسان مرګري دوه غسر مرګري یو سره حضرت علی رضی الله عنه یو سره حضرت مقداد رضی الله عنه پدری کسه یو کو حضرت مقداد رضی الله عنه وی دو بسوارو یو بکوزیده وی پیغمبر علیہ السلام د کوزیدو نمبر را مونږ د خدای رسول ته به نه کوزیږي ته کینه او زو علی بکوزیګو بس
کله به زه پیاده سفر کوم علي به بری، کله به علي کوزیږي زه به بریم، ته به نه کوزیږي. وی نه تاسو ما نه تکړم نه یې او زما په نسبت ستاسو ثواب زیات نه دی، خو زما زیات وخت دی. وی قسم دی چې حضور پاک به په خپل نمبر کې کوزیده او د خپلې به نیو نوم به برسوال. داسې عاجزي و په نبی علیہ السلام کې او بهترین اخلاق. نو او یو خان، دوا سونه، اته تورې، شپږ زغرې او باقي ټولو سره د کجورو ډانګونه، او کافر ټول مسلح دی، هر یو سره توره او زغره او نیزې دي ورسره، او لوی د جنګ په نیت را روان دي. ولا تکونوا کالذین خرجوا بطرا، قرآن شریف کې الله وایي دغه خلک چې د کبر او د جوش په انداز راووتل. چې ابو جهل لښکر راووته نو جهم ابن سلط دام د پیغمبر علیه السلام د خاندان نو، هغه وی ما یو بل خوب ولیدو. وی رالما وی خوب دینم چې یو سړی راغی مکې مکرمې ته او په یو دغه باندې سور دی په اوښ باندې، او چې څنګه راغی نو وی اوښې سملو او په توره ووو، او دا هغې نه دا وینې داسې اوچتې شوې، او چې څومره د مکې د خلکو خیمې دي نو خیمو ته ساس کې ورسېدل. هغه مرګرو ته وی چې داسې خطرناک خوب مې ولید. ابو جهل بیا عباس رضی الله عنه ته، عباس دلته راشه، تاسو کې خو ډېر پیغمبران پیدا شي، خور دې بیا پیغمبره د خوبونه نه ادا دې بل پیغمبر پیدا شو، او پته به اوس لګي چې وینې به زموږ خیمو ته راځي او که وینې به ستا درواره خیمو ته ځي. دا دویم خوب شو. دې خوا د ابو جهل لښکر روان د ابو سفیان د لښکر د مدد دپاره. هلته نبي علیه السلام د روحا مقام نه دغه دوه کسه جاسوسان ولېږل، هغوی واپس رالل. دې وخت کې پیغمبر علیه السلام یو مقام د صفرا ورته وایي، هلته رسېدلو چې جاسوسان واپس رالل. جاسوسانو ورته هلوې وی صاحب دونه مونږ خبر شو چې د ابو سفیان د قافلې دپاره د ابو جهل قافله را روانه ده مدد دپاره. نو نبي علیه السلام ټول صحابه کېنول، مشوره ورسره کوي. ودرېد نبي علیه السلام لاولې دا خبره وکړه، ما تعویذه راته خپله د الله چې ما ته څه ویلي دي درته وایم، باقي ستاسو خوښه ده چې څنګه ستاسو فیصلې هغسې به کوو. ما ته خو رب العالمین دا ویلي دي چې دا یو د ابو سفیان قافله ده را روانه ده، یو د ابو جهل لښکر دی را روان دی. دې دوو کې چې کم سره تاسو مقابله کوئ نو په دواړو به خدای ګټه درکوي. لقد کان لکم فی الفئ څنګه دی فئتین آیا، دوه ډلې دي، یو دا ده یو هغه ده. ما ته خو خدای دا ویلي دي چې که دې سره جنګېږې هم به ګټه ستاسو، که دې بل باندې ورځې هم ګټه ستاسو ده. اوس تاسو فیصله ده. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پاس ډېر خشته تقریر یې وکړ، وی د الله رسوله مونږ راوتي یو واپس نه ځو، دې د مکې خلکو مونږ سره انتهایي ظلمونه وکړل، او ما چې درته په سر کې وې ټولې خبرې ورته وکړې، وطن مو ته پرېښود، بچي مونږ نه پاتې شو، چا نه ښځې پاتې شوې، مالونه هم پاتې شو، ځمکې پاتې شوې، 400 کیلومیټره هغه وخت کې دوی هجرت کړی، مونږ ته دومره مزل وکړ، په هغې کې دې مونږ نه پرېږدي. 3 کاله ردي د لاسه مونږه په شیب ابي طالب کې تېرې کړې، د ونو پاڼې م خوړلې دي، ستا په ملا مبارک یې لرې غورځولي دي، او دا صحابه کرامو له څومره سزاګانې ورکړي دي. حبشې ته هم ته هجرت وکړو، مدینې ته ترالو، اوس هم مونږ نه پرېږدي، مونږ له پیغورونه راکوي، انصار راته لمسوي، د مدینې یهود راته لمسوي، منافقان راته لمسوي، او بیا زمونږ په چراګاهونو راځي حملې کوي، او زمونږ په فصلونو او مالونه سوځوي. د الله رسوله زمونږ رای خدا ده چې ستا خوښه ده، په هر یو چې ورځو مونږ در نه نه رستو کوي. حضرت عمر پاسې دغه مخمدیدار تقریر وکړ. حضرت مقداد ابن اسود رضی الله عنه پاسې دغه ډېر ناشنا تقریر وی د الله رسوله، او پیغمبر علیه السلام چې به یو تقریر کو نو دا آواز به کو اشیروا علی ایها الناس، ای مرګرو مشوره راکې، مشوره راکې. حضرت مقداد پاسې وی د الله رسوله، وی ستا څه خیال دی چې مونږ به تا میدان کې یوازې پرېږدو، مونږ به دنه تښتو؟ داسې چته کېږي، مونږ به لکن نقاتل عن یمینک وعن شمالک
وبین یدیک مونږ بستانه یو خوا بل خوا مخکې رستو جنگ کو مونږ د موسی علیه السلام د قوم پشان قوم نه یو چې موسی علیه السلام ته وی اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون موسی علیه السلام قوم موسی علیه السلام ته ځتا او خدای دې جنگونه کوي مونږ نشو مونږ د جنگ ولا نه مونږ بدل تناسو مونږ هغه نه یو مونږ بستانه مخکې رستو جنگیږو او ستا په حکم چې څه دې خوښه هغه به کوو او د الله رسوله چې څه درته خدای وایي کوه مونږ در سره یو چې مقداد رضی الله عنه دا خبر ورکوي د حضور پاک دا رنگ مبارک لږ سور شو خو بیا آواز وکړه اشیروا علی ایها الناس ځکه انصارو لا غږ نه کړی خلک مشوره راله راکړي ځکه د مدینې انصارو چې پیغمبر علیه السلام کله هجرت کو نو دوی صرف دومره ورسره کړي چې وی مونږ په مدینه چا حمله وکړه مونږ به دې مدد کوو په مدینه که چا حمله وکړه نو مونږ به دې مدد کوو دی نو ویلي چې مونږ به تا سره باروز جنگ به هم در سره کوو ستا په ملګرتیا کې نو حضور پاک پې اشیروا علی ایها وی دا الله رسول ستا د اشاره جوړ ممتدي وی خبره داسې ده او زمونږ په تا کلک یقین نه چې د خدای پیغمبر او مونږ ستا مضبوطه تابعداري کوو هم تیار یو دا فکر ونه کې مونږ یو ځل ته د خدای رسول منلې دا مو ایمان او یقین چې ته څه ویله د خدای خبرې دي نو مونږ په تا کې شک نه کوو او نه ستا په خبرو کې شک کوو مونږ اگر چې تا سره بیعت کوو نو مونږ دا خبره پکې نه وه کړې لیکن دلته کې زه ولاړ یم او زما د مدینې انصار ټول ولاړ دي قسم دی چې د دشمن یو غنه تاخ وجود ته را نشي هله به ستا وجود ته د دشمن غله راځي چې مونږ ټول مړه شو نو هله به تاله را نږدې کېږي اس فکر چې ونه کې بس زما مشوره دا ده چې د خدای د طرف نه تا ته که حکم دی په هغې روان شه مونږ در سره یو چې دا خبره وکړه نو د حضور پاک مخ مبارک سور شو پوه شو وی ډېره ښه خبره ده وی ښه نو د خدای حکم خدا دی ما ته چې دا دوه ډلې دي تجارتي او دا یو بله چې په هر یو ورځې نو دا به تاله در کوم خو زما رای دا ده چې دا د ابو جهل د لښکر والا دشمن ښه دی په دې بل نه ورځو دې له خو مونږ صرف دمکۍ له راوتو چې دی ویریږي او مونږ نه په قلار شي اوس خو یې لښکر راغی ورځو او فکر مه کوئ د الله مدد مونږ سره دی هغه دوه کسان یې ولېږل وي دی لاړ شه معلومات کوئ چې د ابو جهل لښکر به کوم ځای را روان او کوم ځای به هغې لاړل او صحابه کرام هم روان شو په لاره باندې هغې چې څنګ لاړل هغه بس بسه وادي نو دا بدر چې کوم ځای کې کوي دی د دوی کوي سره دی ورغللې دا دوه صحابه وو د هغه کوي نه مشکونه د اوبو ډکول اوښانې هغلته یو ټیله وه هلته سملولو او رالل د کوي نه مشکونه ډکوي د کوي په غاړه یو څو جینکې دي هغې م د کوي نه اوبه وړي هغه یو جینۍ بلې ته وایي چې زما قرضه راکړه بله جینۍ ورته وایي لږ صبر وکړه د ابو سفیان د قریشو قافله را روانه ده او سبا به دلته رارسي نو زما سره څه سامان دی هغه پې خرڅ کړم نو پیسې به پې نغدې کړم نو تاله به خپلې پیسې درکړم اوس دا صحابو دا خبرې اورېدې ته یې غوږ یې ښودې دی مشکونه یې ډک کړل او په اوښانو یې کېښودل او راغلل نبی علیه السلام لا وی صاحب دقسې دوه جینکې یو بل سره په جګړه او یو د بلې نه قرض غوښته بلې وی چې د ابو سفیان قافله دلته سبا را رسېږي نو دا قافلې چې بتې دي به یو ځای کې دمه کوله نو هغې بس خرید و فروخت خلکو سره د هغې علاقې کو نو معلومېږي دا چې بدر ته سبا د ابو سفیان قافله را رسېږي هلته ابو سفیان ته پته لګېدلې وه نو هغه هم خپل جاسوسان هم خواره کړو او په خپل هم ګرځېده را ګرځېده ځکه دغه علاقه ما لیدلې زه ورته تللی یم د بدر دغه علاقې ته داسې واړه واړه غرونه دي او په غرونو کې دننه لارې دي دلته لاره ده هلته لاره ده هلته لاره ده نو یو د غر نه یو خوی بل د غر نه بل خو یو بل ته نږدې وي خو ښکاري نه نو ابو سفیان په دې چې هسې نه چې ته لارو کې مسلمانانو له مخې له ور نه شو
نو هم ګرځېدل لګیا دی او معلومات کوي چې مسلمانان کم دی د کوي لا راورسېد ابو سفیان چې راورسېد د کوي په غاړه هغه جینکې ناستې جینکو ته وایي څه ناشنا خلک هم نه دي لیدلي په دې علاقه کې څوک ناشنا خلک هغې وی ناشنا خو موږ نه دي لیدلي وی څه ګڼه ګوڼه وی نه یاره وی یو دوه سړي اوس دلته راغله او د دې کوي نه د اوبو مشکونه ډک کړل او لاړل وی په څو پیاده راغلي وو که په څاروو باندې وی نه په اوښانو راغلي وی اوښان یې کوم ځای سملولي وی اوښان یې هغه ټېلې شاته سملولي غونډۍ شاته ابو سفیان ډېر هوښیار و چې هغه اوښانو له ورغې نو اوښ خو چې یو ځای کې سملې خامخا پچې کوي سوټه کوي نو چې هغه اوښان هغه پچې وکتې نو هغه یې ماتې کړې یو پچې ماتوله نو په هغې کې هډوکې راوختل د کجورو نو دونه تجربه کارو کنه چې اډوکی څنګه وکتل وی والله نواتو یسرب وی قسم په خدای چې دا اډوکی د مدینه د کجورو اډوکی دي دا وخانو د مدینه کجوره خړلې ده او هغه اډوکی په کې دا غدي او معلومیږي دا چې مسلمانانو دې غونډو کې غیر چا پیر دلته چته دي بس زر خپل قافلې ته لاړ روخه د قافلې د دریاب په غاړه روخه بالکل بدل کړ چې دلته مسلمانان دي لارې بدل کړه د مکې طرف ته او محفوظ شو التلا ابو جهل قافله را روانه ده هغه هم په دې لار روانه چې زمزم وتویلو چې په دې پلان کې لار باندې قافله راځي ابو سفیان خو رخ بدل کا باغی خو په دې لار راتل اغي بدر تر نږدې اوس د خدای شان ته ګوره یو غونډه شاته مسلمانان دي بلې غونډه شاته کافر دي یو بل نه دي خبر حضور پاک مونږ کو یو دو کافران غلامانو د کافرانو صحابه په لار کې ونیول تپوسې ته یو کسو کې هغې ځان نه خو چې دوه درې غوزار یې ورکړل ځان یې وخو موږ د ابو جهل د لښکر خلک یو رای وستل داسې اوس نبی علیه السلام مونځ کوي دوی وحي لګیا دي د ابو جهل نه لښکر که د ابو سفیان دروغ وایه هغې ته خدا پته نه و چې د ابو جهل لښکر را رسېدلی دی هغې خو د ابو سفیان د قافله ده کنه نو دوی به وهل نو چې وهل به او د ابو سفیان د لښکر یو د ابو سفیان چې دی به پرې ښودل وی ښه د ابو سفیان لښکر کم د قافله کم دی ده نو هغې به بیا وي مونږ خو د ابو جهل د لښکر یو نو دوی به بیا څپېړې ورکړی چې دروغ وایې شا به د ابو سفیان ته قافلې یې دوی به او مهم ښه د ابو سفیان یو ها کم دی د قافله نه ما ته مونږ ته څه په مونږ خو د ابو جهل یو چې حضور پاک سلام وګرځو نو مسکې شو وی چې دروغ درته وایي نو پرېږدی او چې رښتیا راته وایي نو وهی ولې د الله رسوله وی دا ټیک وی دا د ابو جهل د قافلې دی بالکل مال راوله وی تاسو د ابو جهل د قافلې دی وی څومره کسان دي وی صرف شمیر راته نه دی معلوم وی صخري وی وخانه لالی وی دروازې سو خانه لالی وی نه یا لس نه لس خانه لالی او دا غیغ وخی خوري حضور پاک په بس یا نه سو دی یا زر دی وی دا نه سو د زرو په مینس کې دی صحابه ته وی د دې غر نه پورې دي هغې دلته دي او موږ دلته یو اوس بیا مشوره راکې که جنگ دوی سره کوې خو ډېره ښه ده که نه کوې چې ځو واپس صحابه وی د الله رسوله جنگ به څنګه نه کوو اوس خو که واپس ځو سبا به راپورې خلک خاندي چې هغه تجارتي بې سر و سامانه قافله وه نو هغې پسې تلل او چې کوم لښکر راغې ده تورو نیزو والا د هغې نه تښتي اوس خو خامخا جنګ کوو او ولې به جنګ نه کوو د مسلمان د پاره جهاد کې دوه خبرې دي که مړ شو شهید شو جنت ته لاړ که جمدی پاتې شو نو غازی شو مجاهد شو ګناهونه لاړ ختم شو مونږ له خو په دواړه کې ګټه ده زمونږ د روجې او منځونه او حجونه او ذکرونه خو دې دپاره دي چې مونږ پې خدای رضا کړو نو په اسانه ولې رضا نه کړو په دې خو په اسانه رضا کړي چې مړه شو نو چېرته به ځو خو جنت ته تا راته ویلي دي رښتیا خبره ده خو جنت ته به ځو که نبي علیه السلام یې ډېره دا چې کوم دی جنگ شوی دی بدر ورته وایي یا خدا د دې قوم د مشر نوم وي بدر او یا دغه ځای کې چې کوم کوی دی د هغه کوی اوبه پاکې خوږې وي خلکو به وړه د هغه کوی نوم بدر نو په دې وجه دغه علاقې ته بدر اتفاق دا و چې نبي علیه السلام څنګه دی بدر ته را داخل شو د دې نه مخکې د ابو جهل قافله راغلې وه د کوی غاړه او چې کوم پاک اعلا ځای و هغه هغوی نیولې و بس یو بل سره مخامخ شو اوس خو مخامخ دي شګې دي او
او بم پکې نشتا او شګ شلاکه شګنن هم دا نو نبی علیہ السلام هلته کې صحابو ته خیمه نخې کې بای صحابه را نبی علیہ السلام لا وی سب ته چې دلته کې دا په مونږ دی رکې د کافر په مقابله کې دا د خدای په حکم دی او کنه اسه دلته مونږ دی رکېګو که اسی وی خدا د جنگ نه دی بل خوازو مونږ بل علاقې ته لار شو داسې نږدې بل میدان ته دا کافران بر پسې راځي ته به سره جنگ وکړو او کنه دا خدای په حکم یې نو بس بیا خو چې څنګه تا خوښي حضور پاک او فرمایل دا الله په حکم یو صحابي د جنگ ډیر ماهر هغه وی سیب دا الله حکم خو بصر او چشم خو جنگي طریقه دا نه دا چې مونږ کوم ځای پریوت ځکه شګه کې منډه نه والی کېږي مونږ منډه وو شګه کې سړی ستړي کېږي شګه ګرم هم ډیره زیاته بل اوبه نشتا او په جنگ کې د اوبو انتهایی ضرورت دی نبی علیہ السلام ماته دا الله حکم دی اوس خو خاصه ده وی چې دا خدای حکم دی بیا پکې څه دی قدرت تا ګورا د شپې خدای باران قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې باران شو هغه شګه کې ناستا تو ختم شو او دومره باران وشو چې صحابه ځان له ډندونه جوړ کړل هغه کې وبو درې بای صحابه وجودونه پلیت شوی جنابت لوی به دسمات لوی به دسی پر راغلی و هغه په کوم لمبل مشکونه هم ته ډاکټر او د کافرو طرف ته چې کوم علاقه و چقړه شو هغه منډه ولا را پریوتل او چې منډه به ولا را پریوتل حضور پاک هم لیدل معاملې خدای بدل کړ دا هغه خدای خدای له خویدان کې کا زمونږ هغه د شګو د مونږ له خدای پاک کلک کو دا وو تنظیم امرالو حضور پاک لاس یو ټیله غوندې او پاغي باندې صحابه یو سفر جوړ وی سیب تعالی یو سفر جوړو وی تب جنگ کی شرکت نه کې تر دې د مونږ ته هدایت را کوا او د دې نه د مونږ تماشا کوا چې سفر ولا جوړ کړو دا حضرت ابوبکر صدیق او نبی رسول الله ما خامغه سفر تنه وتل او هغه سعد ابن معاذ چې د مدینه په سردارانو کې سردارو هغه تور پلاس د نبی رسول الله ټول شپه څوکې وکړه حضرت ابوبکر صدیق وی مونږ ټول شپه خوبونه وکړل او قسم دې که حضور پاک د شپې یو منټ او 2 منټه مو دي شي ټول شپه الله ته په عبادت او الله ته پزاره او عجیب تاریخی دعا حضور پاک په دې مقام کې وخت تاریخی دعا وی یا الله ما ډیر مهنت وکړ په مکه مکرمه کې په مدینه منوره کې او خدای دا 314 مرګري میدان له پیدا کړی دا 314 نور نشته په مقدس مکه ستانوم والا دقه دي نور نشته او الله دا ډیر غریبانان دي خدایا مالدار نه دي ګوره مالدار هغه دي مقابله کې راته ولا خدای دا کار دا بندو والا نه دي منډو والا خدای هغه دي مقابله کې ولا خدای دا بے کسب سو کدي کبرجن ندی کبر والا خدای هغه دی مقابله کې ولا یا الله دا شلیدل جامې دوی چولی او دا چا سپلیم نشتا واقعي درېرو صحابه په کې سپلیم نه پیبل پیراوه بے سره بے سامان دی خدای دوی سره اس وصله نشتا صرف د غسود توری دی خدای حالت ټول مسلح دی اس وسره نشتا صرف یو سیز دی پروردگارا چې هغه ستا په دشمنه تا ته مقابله کې ولرني او دا زما د فقیران مسکینان بے سوکا خدای ستا په امداد د دوی یقین او ایمان دی الله ما به ذلیل کې ګوره خدای ما دوی سره وعده کړی د چې تاسو سره به خدای مدد کوي نو خدای ما به ذلیل کې الله ما به رسوا کې ګوره خدای ما به بے وعده کې نه ځکه ظاهر کې خود سړی دې ته ګوري نو 314 زر او د کجورو د ډنګ مقابله په توره کم ځای کېږي او پیاده مقابله دغه سره کم ځای کېږي د اوخانو د اسونو سره کم ځای کېږي وی خدای ما به رسوا کې الله ما به ذلیل کې ګور او ما به بے وعده کې خدای ما وعده کړی ده او یا الله کدا 314 مسلمانان دې مړ کړل دوی سرونه ستا په ذات او ستا په دین تیار ولاړ دي ته ولاړ دي چې ستا په دین نن سرونه ور کوي بالکل تیار ولاړ ما زمایل دي خدایا
خو که دا 314 نن مړه شو الله تر قیامته پورې به ستا د نوم غشتو والا بیا څوک پاتې نشي بس چې ولې چې دوی مري نو حضور پاک به څنګه جمع دی پاتې کېږي او چې دا لاړ شي نو بیا خو ټول کفر دی ایمان خلال ختم شو اسلام خلال نو خدای که دا 314 کسان دا بے کسب بے سوک کشلیدلو جامو والا فقیران دا لاړل د منځه قیامت پورې بستا د نوم غشتو والا څوک پاتې نشي جاړي ټوله شپه تر دې حده پورې او په ولاړه دعا کوي چې دا نبی علیہ السلام د سر مبارک نه صادر پریوته حضرت ابوبکر صدیق صادر راواغشتو په سر یې کېښود او د مټې کلک ونیوي حسبک یا رسول الله د خدای رسول بس نور دعا مه کوه به دا کافي دی نور چې بالکل دعا ونه کړي به دا کافي ده څه چې کېږي فکر نه کوه بس هېڅ سوچ چې ونه کړې هېڅ فکر ونه کړې بس چې څه شو بس دا دعا چې څنګه وکړه نبي علیه السلام دعا نه پس راووته ډېر زیات خوشحاله او خندلې صحابو چې دا خو د خوشحاله مقام نه دی د خندا نو دا آیت وی سيهزم الجمع ويولون الدبر دا آیت خدای نازل کړ چې دا ټول به تختی دوی ته به شکست ملاویږي تاسو له به خدای فتح درکړي وی ما سره خدای بل امداد وکړ ما سره الله مال زیر راکړ چې تاسو له به خدای ګټه درکړي هغې له به خدای شکست ورکړي نو راغی نبی کریم صلی الله علیه صحابو ته دلته راشي لاس یې کېښود وی هذا مسرع فلان غدا ان شاء الله وی دا د فلان کی د مرګ ځای دی دلته به فلان کی پروتي دلته به ابو جهل پروتي دلته به امیه پروتي یو ځای باندې لاس کېښود او د یو کافر د مرګ ځای خو یو صحابي وی زما د الله په ذات قسمی چې پیغمبر علیه السلام د کم کافر نوم غشتره او په کم ځای لاس خود دي وی په اقا ځای سار لاغه کافران مردار پراتو وی دا غینه لګم اخوا دي اخوانو الله پورا مدد وکړه اخواتت 1000 فوج مخامخ د خوا 314 غریبانان مسکینان فقیران بے سپلو بے صادرونو والا التکی پکی عتبہ تقریر وکړو نبی علیہ السلام سره د صحابه هم بدر میدان ته ورسید او د مکه کافران د ابو جهل لخکرم بدر میدان ته ورسید دواړه یو بل سره مخامخ شو په میدان کې او ما درته ویلو چې صحابه په اصل کې د ابو جهل د لخر په نیت نه وته د ابو سفیان د تجارتی قافلې په نیت اوتی نو ځان سره جنگي سامان کم وړو اته توري دي شپږ زغری دي او یاو خان دي او دوا سونه دي او د کافرانو د زرو کسانو لخر دی او ټول مسلح دی اغي سره او یا اسونه دي او وسوا ور سره او خان دي او ډیر جوش او خروش سره دي او په دې نیت چې دا مسلمانان خو ډیر کم دي نو دا به مونږ ټول ختم کو میدان جنگ کې چې کله یو بل سره مخامخ شونو بعض کسان وہ کافران لیکن لگ نرم دلو رحم دلو لکه اخنس ابن شریق او داغه قوم هغه خپل قوم سا راجمع کا وی چې قوم مونږ د ابو سفیان د قافلې د بچاو د پار راغلیو او د ابو سفیان قافله دا ابو سفیان قافله خو بچاو لاړه مونږ خو جنگ لنه یو راغلی مونږ خو دې راغلیو که زمونږ په قافله چا حمله وکړه نو مونږ به جنگ کوو قافله بچاو مکې ته ورسېدله نو مونږ جنگ سره کوو دا که مسلمانان دي خو زمونږ رونه دي زمونږ تربوران دي جنگ مونږ نه کوو نو اخنس ابن شریق سره د خپل ټول قوم بنو خزاعه واپس لاړه غوی جنگ کی سوانه غشتا
بل یو کافر عمیر ابن وهب هغه د مرګرو ته وی چې زه ورځم او دا مسلمانان ګورم چې څومره دي په اس باندې سور شراغه او د مسلمانانو د صفونو نه غیر چاپیره چکر واو قوم لراغه ویره 300 خو شادي وی اورګه ګورم دا 300 خوري لګ دي خو بازار نه وجني زمونږ مضبوط لخر دي مونږ سره نشي جنگې دي کی دي شي دوی دوکه کوي او د دې غونډه شاته دي ځان سره نور لخر پټ کینولي نو زه چکر لګوم نو دې لاړ د بدر د غونډو د غرونو نه تاورا تاو شو ایسو کې پیدا نکړل چراغ حکیم ابن حزام داروستو بیا مسلمان شوی دغه وخت کې کافرو هغه ته وای حکیم وی مسلمانان خو دغه 300 تقریبا دي او ما چکرو لګاو شاته وسره نور څوک شتم نه ډیر لګی دي او ډیر لګ جنگ سامان دی وسره یو سو توري دی وسره خو جوش او جذبه مولیدا یا به دوی مری او یا به مونږ کې خلق وجنی نو کدا مړ شو او یا مونږ کې بعض خلق مړ کړل نو بیا د دې نه پس به د جون سمځي دې لک خساړیو پکې ځکه دا مسلمانان سوق دي خو زمون قومیان خلق دي نو جنگ سره پاره کو مونږ چې په کوم مقصد راغلیو چې زمونږ د تجارت قافله ده مسلمانان لوټ کوي هغه قافله اسم محفوظ مکه ته ورسېدا زماله جنگ نه غواړي حکیم ابن حزام وتوي عمر ابن وهب تا وی تر از عتبه مشر سردار دی زمون هغه سره به ملو شو به پوي کو عتبه لرا للعتبه د مکه مشر لوی سردار او سپینګری هغه ته الوی عتبه وی زمام دا خیال د چې جنگ نکو عتبه قوم را جمع قوم ته وی قوم یو تقریر وتاو کو وی مونږ سره راوتیو مونږ دې راوتیو چې مونږ ته د اطلاع شوی و چې ستاسو تجارتي قافله باندې مسلمانان حمله کوي مونږ دې لرال اوس پته ولګید چې هغه تجارتي قافله زمون بچاو مکه ته رسیدلې ده ولې جنگ کو کدا مسلمانان دي نو یا د چا رونه دي د چا بچی دي د چا تربوران دي د چا پلاران دي نو خپل قوم ولې مړکو او یو عجیبه خبره وکړه وی پریږي دا محمد او دا غمرګری صلی الله علیه وسلم پریږي پریږي که چا مړ کوم به اخلاص شو او کدل خدای غلبه ورکړو دی غالب شو نو زمون د قوم بچی دی د عزت زمونږ عزت دی سبا خبره خو نه ده کدی غالب شو خو زمونږ بچی دی د دې عزت زمونږ عزت دی او که چا بل چا مړ نور خلکو ته به پریدو نو موږ هم اخلاص شو قوم ټول عتبه سره ودرید وی بالکل او دا غي وجه سوا عتبه ولې دا خبر وکړه عتبه ځکه وکړه چې ما 13 جمعه تاسو ته دوه خوبونه ویلي دوه خوبونه یو بیبي عاتکه خوب لیدي وغینه معلومه ده چې دا مسلمانان بریمونه او کافران شکستونه او یو د جوهم ابن سلط خوبو اغینم دا معلومه ده چې مسلمانان بریمونه او بل د عتبه یو غلام عداس چې کله حضور پاک د طائف نه راته هغه عداس په لاره کې مسلمان شوی نو عتبه ته تاسو کوي عداس دا ولی نو هغه وته الوي وی دا د اخر زمانه پیغمبر دی دا رښتونه دی نو عتبه ته پته و د علامونه و ته پته و نو جنگ نه غوښته او اسیم بعض خلک په قوم کې داسې من پسندي جنگ نه غواړي عتبه قوم په دې آماده کې جنگ نه کو ابو جهل شیطان دی وخت کې نو بارو هغه ته چالوي هغه راغی هغه یو خبر کویاو عتبه د جنگ نه ولې ځان ساتي دا د زوی دی ابو حذیفه هغه مسلمان دی او مسلمانانو سره په سب کې ولاړ دی نو عتبه په زوی یریږي چې زوی براله څوک مړ کی او د دینه مخکې او کافر او عمرو ابن حضرمی اچته پلار روانو بعض مسلمانانو سره سو جنگ راغلی او هغه عمرو ابن حضرمی وجل شوی او مردار شوی نو عتبه دی ابو جهل دا هغه عمرو ابن حضرمی زوی را او غفت عامر نومو
یا عامره وی کاکا خوري ضرور مرګ وینه بخي حالانکه دا خود هغه ضرور د بدل د پاره د مسلمان کافر نور ہوتے هغه چغه کړي وا عمره اے زمارورا بس هغه سره خلک ګرم شو او په عتبه الزام لګاو چې زوی د مسلمانانو په صف کې د حذیفه ته پاغه یریږي او عتبه وی اوس په پته ولګي چې نر څوک دی نو د بهادرین په دې سینا د شترمرغ وزر لګولې وي او د اوسپنې ټوپې راوړې میجن وته و نو ټوپې ولا راوړه نو سره غټو په نه برابرې ده نو بیا د سر پر رومال باندې وتړو او میدان ته ووت الته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سحر وختي ټول صحابه ودرولو د جمع منځ وکړو او د مانځنه مخ کې پسې صحابه ول د جنگ ترغیب ورکړ او دی وته وی چې ما سره خدای وعده کړی ده اذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم ما ته خدای ویلی دي چې کدا ابو جهل په لخر ور دي دام در کوم او کدا ابو سفیان په تجارتی قافله ور دي دام در کوم ما سره خدای وعده کړی اس فکر چېونه کې سيهزم الجمع ويولون الدبر او ما ته خدای ویلی دي چې دا کافر به شکست مونږ او تاسو له خدای فتح درکړي فکر مکوئ فتح زمونږ د وسلې ته مګوره ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة الله رست فرمای کنا پیستاسو عدد کم و زر تاسو درې سو دیار لس وصله د سره کم و طاقت په لحاظ د ناغه مضبوطو مظلم زیات کړو او تکلیف کې مبتلا و بیا هم د خدای مدد وکړ نو د جهاد ترغیب ورک د شهادتونو ترغیب ورک او بیا صفونه نه غول چې کله صفونه نه غول غشی را واغشت او دا سره اخکې یو صحابي دی حضرت سوید رضی الله عنه اغلق یو پټه خېټه را بار و د صفنه نو نبی علیہ السلام وسره خوش طبیعتی وکړه نو په خېټه ولا غشی راخکا وی استو یا سوید نیخشه برابر شه صف کې او خېټه باندې غشی راخکا بس اغه نیغ ورته د صف نه وروته وی دا الله رسوله مونږ په ایمان راوړل دي او ستا په انصاف والا دین مونږ ایمان راوړل دي نو اعدل ما سره اوس انصاف وکړه وی څنګه د سره وکم وی زما خېټه دی خو کړه نه زده نه بدل اخلم صحابه حیران خدای ته څنګه امتی دی چې او څنګه صحابي او حضور پاک او قصدن د لخېټه نه خو کړي د سره خوش طبيعت کړه غشي راخکا وینا انصاف غواړم ما په دغه انصاف ایمان راوړی دی نبی علیہ السلام متذر لمن مبارک او چته کړ ویراشه زمان خپل انتقام واله دا څخه خپل اخلاق خدای پاک ور کړي چې لمن او چته کړه دغه سوید ورمنډه کړي او سوید ورمنډه کړي او د حضور پاک خېټه خپل کړه بار بار خپل کړه اردت هذا یا رسول الله د خدای رسول دغه میراده او چې ستاده خېټه خپل کړم او اذا الله رسول ممکن ده چې دا زما اخیری ستا سره ملاقاتی مال د خدای په دربار کې دعا وغواړم چې الله په ما رحم وکړي حضور پاک ولر په مینه دعا وغوښته صحابه صفونه چې کله برابر کړ نو حضور پاک الله ته بیا لا سوچت ظاهری اسباب په نظر خو مسلمان کمزور دی یا الله دا قریش ډیر په کبر راوتی دي خدا او ډیر په فخر راوتی دي او ډیر په لوی وسله او په یو ډیر لوی شان او تکبر کې راغلي دي خدایا مقابل کې زما مرګري ډیر جزانان او کمزوري دي خدا الله د دې قریش او دا کبر په خاورو کې واچو او زما دې مرګرو له خدای غلبه ورکړي دا دعا بیا وکړه ګوره حضور پاک سات په سات الله ته متوجي کیږي او کافر خپل کبر او غرور کې دي ابو جهل چاته وی چې دا مسلمانان به څومره وي 300 وي یاره وې داسې وکې
وجنه ما جمدی به ونیسو مکی ته به بوزو ولته به سره راکاږ دا د وجنه ما دا خو به وسلې خلق دی چې ګوتې ولې ونس او شیطان راغلی دی شیطان د سراقه ابن مالک مدلجی په شکل کې او شیطانان ځان سره داغه د ډلې په شکل کې د بنو مدلج په شکل کې راوستي ابو جهل ته وای د سراقه شکل کې وای زما قوم د قدما راوستي دي غمه مکه زر تاسو یې زر د لما راوستي دي زر دادی او زر د لما راوستي دي اس فکر چېونه کې بلکې 2000 نور دي 3000 لخر زما دي پاغیم ابو جهل ډاړو یو بل اطلاع مسلمانانو ته ورسېدله چې کورز ابن جابر را روان دي د کافر امداد لا او هغه سره ملخکر دي 15000 کسان جنگ کې دا پروپاګاندا خطرناک شی دی صحابه ته لومبه د اطلاع رااله چې کافر زر دي بیا د اطلاع رااله چې د سراقه ابن مالک ول 3000 کسان راوستري د بنو مدلج قبیله او بیا د اطلاع رااله چې کورد ابن جابر 15000 کسان نور را روان کړی دي نو زر او 3000 سلور او 15000 9000 او مسلمانان 300 دې سره یو پټه لګ غوندې سړی خامخا پریشان شي رب العالمین التفورا حضرت جبريل علیہ السلام رولي استستغيثون ربكم اني ممدكم ب1000 من الملائكه مردفين فکر مکه اس فکر چېونه کې زر دوی دي زر زما فرشتي دي 1000 فرشتي او دا فرشتي خدای نازل کړي 1500 فرشتي د جبريل علیہ السلام په کمانډ کې وي هغه جرنیل او 1500 فرشتي د میکائیل علیہ السلام په کمانډ کې وي هغه جرنیل او صحابه لیدلې وی دا فرشتي چې را کوزیدې نو مونږ ته دا سره میږي ښکارېدل ما په خپل یو غر لیدلې د بدر په مقام سره خوا کې چې په کم غر دا فرشتي را کوشوي دي هغه تک سره شګي دي تک سره یو شان د شګو ډېرې دی یو غر را کوزې شوي 1500 جبريل علیہ السلام مشر د 500 میکائیل علیہ السلام مشر دا زر فرشتي خوراله حضور پاک ته درې دي الله رسول چې فکر ونکي هغه زر دي زر مونږ دادي راغلي کستا مرګرو سره وصله نشته فرشتو سره شته خو الله دې فرشتو ته ویلي جنگ به تاسو نه کوي تاسو صرف مسلمانانو له ډاډ ورکې او لګ لګ وه فضربوا منهم كل بنان دا سه معمولی ډب ډوب کوي لغوندي چې مسلمانان ډاډای در سره زر فرشتي خوراله ودرې دي رب العالمین ورته بیا سوي بأني آیات میر ممدکم ب3000 من الملائکه منزلین وی 3000 نور تیار فرشتي ولر کله سراقه 3000 دي نو 3000 مام تیار ساتلې دي او کدا کورس 15000 هغه دروغجن خبرم بالفرض رښتیا شي نو قران شریف کې الله وی 5000 نور فرشتي هم تیار دي فکر ولې زر په میدان کې غید زر مې ترا واسطه 3000 ولاړې دي درته 5000 ورپسې شاته نورې ولاړې دي که ضرورت پیښ شو دا در سره دي خو جنگ پتا سو کوم تماشا کا واس چې سکیږي چې کله جبريل علیہ السلام راغی نو شیطان خو او پیجند چې دا خو جبريل علیہ السلام دی نو شیطان دی د سراقه ابن مالک په شکل راغلی دی او د ابو جهل لاس یې نیولې چکر لګي ابو جهل سر کې دی او چې فرشتي ولیدي شیطان نو د ابو جهل نه لاس راخ ک ابو جهل ورته وي سکه لکه خیر دی وی انی ارا ما لا ترون وی زه چې سینم تاسو یې نه اوس بدته پته ولګي شیطان خو دغه د پالیفلا مرابي دی کوي رامي واسطه باز داسې مې ودرول چې اوس نه تختې دی شه او نه کامیابې دی شه لازم تراخ کوي چرته دی مونږ یو قوم ته وی زه چیزو وی چرته لاله خو شیطانانو کنه وی چې تاسو ز سینه ماغه فرشته رااله
تاسو نه زه چې ته ټینګې دې شمه بس اخو ته لاړ. ابو جهل حق حیران شو، قوم وتوی چې ګوره موږ درته وو چې جنگ نه کوو او تاوی جنگ کو. هغه دغه سراقه خو شیطانو په شکل د سراقه سره د قوم نه لاړ، دې سره دوی خپې لګي او خپې. جنگ چې کله شروع کېده نو عتبه خو دوی پیغور ورکوي استاد ویلي ځکه جنگ نه کوي. هغه اوس به معلومه شو تر عمر وزر یې دلته لګولي دی او ټوپۍ په سر نه وه، په سر یې وتړه او توره یې واغېسته او اواز یې وکړه خپل لور ته، وی شیبه روځه. شیبه یې رو یو یې زوی دی ولید، وی ولید روځه. ګور اوس بهادري دې ته وایي. دا زما له پیغور را کوي، اوس ګورو چې پیغور څوک کامیابېږي. نو ورور یې مو ویسته او زوی یې مو ویست، درې واړه. دا به قانونو چې د جنگ نه مخکې به یو بل سره دي پرزونې کولې، د عام جنگ نه مخکې یو په یو. نو چې چا به وګټله نو هغه به نور قوم بیټ، نو بیا به عام جنگ شروع شو. دوی چې څنګه لاړل نبی علیہ السلام ته آواز وکړ، هل من مبارزین؟ عتبه ودرېد، شته څوک چې موږ ته میدان ته راوځي؟ درې کسان انصار فورا ووتل، یو دای درځي. درې دوی درې انصار ووتل، صفونه برابر دي. عتبه ته تپوس وکړ څوک یې؟ یو یې د فلان کې انصاري، بل وی د فلان کې انصاري، بل وی د فلان کې. وی تاسو زه مال موږ له خپل قومیان راو باسه، تاسو خو د مدینه. او आवाज یو کې یا محمد صلی الله علیه اخرج الینا اکفاءنا، موږ له خپل دغه راو باسه، قومیان چې زموږ برابر دي په قومیت کې راو باسه. حضور پاک خودم رو رستوزوی نبی علیہ السلام هم ترتوی قم یا حمزه، حمزه پاس، قم یا علی، علی پاس، قم یا عبیده، عبیده هم ترزوی دی. دوره ترزامن حضرت حمزه عبیده، یو د ترزوی او زوم علی، درې وړه وستل. یو څوک دا نه وایي چې پردي وجني او خپل بچ کړي. درې واړه پاسور زه ورځه په برکت ته خدای. درې هغه مسلمانان، درې دا کافر. خو چې مخ په مخ شو حمزه رضی الله عنه چې په عتبه راغی، یو ټس یې ورکړ، نو عتبه مردار کړ، یو ټس سره یې غورځاوه. علی رضی الله عنه په ولید راغی د عتبه په زوی باندې، او یو دوه تورې یو بل والو چې ټس شو نو ولید یې مردار کړ. او دا بل چې دی حضرت عبیده د حضور پاک بل تر دی، هغه د شیبه سره مخامخ شو. د شیبه سره مخامخ شو نو دی لږ زخمی شو دا عبیده. خو حمزه او علی په شیبه ور مخکې شو، شیبه مردار، کافر درې وړه مردار شو. او حضرت عبیده رضی الله عنه زخمی حالت کې راوړل نبی علیہ السلام ته. حضور پاک ول بیا دعا وغوښته، بیا وفات شو. په مبارزه کې لومبه درې واړه چې درې واړه مردار شو. مسلمانان خوشاله شو چې دا لومبو پردونو کې خو مونږ ګټه وکړه. ورپسې عام جنگ شروع شو. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمای، حضرت علی صاحب وای الله اکبر، د صحابه ورونو ډېر لوی شان وی د قیامت پر ورځ د ټولو نه لومبې بزه د خدای، انا اول من یجسو بین یدی الرحمن للخصومه. وی د قیامت پر ورځ به د ټولو نه مخکې د خدای په دربار کې زه په کونډو پریوزم او خدای سره به زه مخامخ ودرېږم چې الله زه هغه یم چې ستا د پیغمبر په دین کې اول نمبر میدان ته زوتی، زه به ودرېږم. للخصومه، خصومت الله سره به باس کوم، الله سره به زه باس کوم چې خدای پاک لومبې هغه زیمه چې زه ستا د رضا دپاره د لومبې میدان ته وتې او ګټلې میدان، زه به میدان کې ودرېږم د خدای. عبدالرحمن ابن عوف صف کې ولاړم چې مې وکتل، ښي طرف ته مې یو هلک ولاړ نوجوان، چې مې ګس طرف ته وکتل یو بل نوجوان ولاړ. جنگ کې خو سړی په مرګري ډاډي،
او خو د توري جنگو دا ټوپک خو نو وی ما وی خدای خیر پکې واچوي په ځان او یریدم یو خو هم الکته دا بعض خلک وی دا ماشومان نو ښا ماشومان به نبی علیہ السلام جنگ کې نه پرې خاودل د 15 کالو نه چې به عمر کم هغه به جنگ کې قتل نه پرې خاودل 15 کالو ته چې عمر ورسید نو هغه به جنگ کې ماشومان نو ځوانانو ودونه هم کړی ځوانانو ودونه هم کړی خو د نورو خلکو په نسبت په عمر کې کم وی ما چې خدای خوا کې خو مې لکان دي نه جوانان نا تجربه کار دي دا بس کې وی په دې سوچ کې چې یو را باندې سکونډار ولګول وی چې ما وتو قتل ماتي کاکا جی یا عم اتعرف ابا جهل ابو جهل پیجنه وی ما وته جته پسکه ما تفعلوا به تپسکه وی ما ورېدلی چې زمونږ د پیغمبر غټ دشمن دی اکنن خدای مال په ګوتو راکه کنه نو یا به زه مخکې مرم یا به دې مخکې وجره دوه خبره وی خوا کې مې در سره روړ دی دته به غږ نه کې وی دې کې را باندې هغه سکونډاره ولګوله چې ما قتل داسې کړې ما غوږ ورښکته کړه ما ته کاکا جی ابو جهل پیژنې دا خو د مدینه انصارو دوی چې ته نو لیدل ما وی یو څه پکې وی یاره ما اورېدلې چې زمونږ د حضور پاک غټ دشمن دی او کنن په ګوتو راغی کنه نو یا به زمرم یا به دیم دی وی قسم دی داغي په وجود دونه خوشاله شم وی مې چې زه الکان دي نوجوانان دي خو الحمدلله بادران دي خوشاله شم امراته وی روړ ته مې غږ مکوا او دواړه رونه دي وی دې کې ابو جهل په اسرا ښکارا شو او په دې صفونو ګرځي مې وینې هغه سړی ویاو دغه ستاسو امر ګرځي دغه وی دواړو په لکه د بازونو په شان ورغټکا ورلل په او داسې مضبوط او چې د استعلان درو ورځو جنگ شروع دی بیا دی یو پسې دی حضرت معاذ رضی الله عنه پسې د ابو جهل زوی عکرمه ولګید په دې تورې په دې لاسو دا لاسې دې پرېک لیکن ګوره هغه پاغي کېم لګیا دی جنگيږي لاسو پورې وېزان دی او بیا هم جنگيږي نو لاس تنگ کړو نو په دې لاس یې خپکه خو د چکه ورکه ځان نه غورځو او بیا جنگيږي دی خدا غزخم نه خدای جوړ کړ رستو بیا وفات شوی دی او هغه بل روز حضرت معاوذ رضی الله عنه هغه په جنگ بدر کې شهید شو هغه امیہ تیر جمعه چې مې درته قصه کړې و هغه نراته په طریقه ابو جهل دا وست چې راوي وست دغه خدای طویلیو امیہ وی خضر اتختم با ځکه حضور پاک زما په شان کې ویل چې دې به مونږ وجنو زبر اتختم دروازه کولا او ساته ارزه کې چې میدان راو تخته ابو جهل خو پورا شیطانو هغه ورته کسان لمسولیو پی کړی او چې ګوره دا کاکاجي د نو تخته چې د مرم او زره جنگ لازم نو دی درانه سنگ پاتیش نو دې زه په دې پاسې د چې تختما هغه صحابه لکان چې هغه کافران چې کوم لکانو هغه به ولاړو تختیدو ته نه پرې خو میدان ته ورسه چې میدان ته څنګه ورسېده د عبدالرحمن ابن عوف هم دوستانه وا نو عبدالرحمن ابن عوف ته دا आवाज وکړو او صحابه ورپسې دي وسه او زوی ځان سره په اوخ شاته کېنولې صفوان د زوی نوم دی دواړه روان دي کې صحابه ورپسې شو حضرت بلال ولید دا هغه ظالمو چې حضرت بلال د غلام او په مکه مکرمه کې بلال سره هغه ظلمونه دکول په شګو به سملو په سینه به ولا ګرمي تیګي خودلې جامې به ته وسته په لارو کې به راخ کډر ظلم مې پکړې
چې حضرت بلال کله صحیح کنو حضرت بلال یو غونډه تو خطو وی لا نجوت ان نجا امیہ لا نجوت ان نجا امیہ اے خلقا هغه دی امیہ ګوره چې په مکه کې په مالو به کوله اکدینن بچو ګوره بیا د ماس خلاصي نشته بیا د ګوتله چې تور نشم دی ظالم لا صحابه کم دی هغه دی ور پسې شو د عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه الاواز ورکې عبد الرحمن بچ مې کا هغه ته ما پسې راځه نو پمنډ اوس خطا دی نبی علیہ السلام له بوزي یو زور پاک له بوزو چې امن ولا ورکی صحابه پسې رو رسیدل نو چې رو رسیدل نو دې پوښو چې زما دا او خودرون دي دوه کسه په سواریو او خوان نه کوي نو شاته خپل زوی لکه خو د زوی شاته غردو زوی په دې وجه غردو چې وبمه دا او خلک سپک شي منډه وای او بل دا صحابه په دې زوی شي نو ما پسې براونه رسي مرګ چې په سړی راشي کنه دا بوډا قصه هم یاد دی کنه ازوی نه جوړ خدایا دا بیماری پما کې خوده جوړ کې خدای دا بیماری پما کې خوده مار د پځه حمله کې نو اسرائیل علیہ السلام ولا وی ټیم دی پورا دی وی روغ او رنزور پیژنه وکنه نه جوړه مزوی دی اور ما پسې نو دا چا په سر مرګ نه راغلی خدای ډیر ګران کار دی نو زوی له دیکا ورکړه صحابه پیرا زوی خلال ته مردار کو د پسیش بیا پسې را رسیدل وی عبد الرحمن ابن عوف تاوازو کو سوکم وی دا اوخ نه ټوپ کا دا اوخ نه ټوپ دا په ځان ورغورځ عبد الرحمن ابن عوف او صحابه ته نه به وجنه د دې نبی رسول الله له بوزو صحابه چې حضور پاک پر رحم دل د کاغله ورسید خو بچ کیږي د دې پاسو نه پاسم ته ډیر وسې په دې کې خدای ته نه پازانه په غردول بس صحابه د لاندې نه پکې تور وړه کوله په داخېټه کې مردار کې دا مردار شو غټ غټ سرداران دا مردار شو په دې جنگ کې او یا کسان غټ غټ سرداران پکې گرفتار شو دونه ویش خدای پاک فتح مسلمانانو لور سوار لس کسان صحابه کرام پکې شهیدان شویم دي هغه د بدر په میدان کې دفن دي زه ولتلم یو دیوال ته تاو دی پاغه کې قبرونه دي عریش پاربه کې سفر تا وای باغه د ډېر بهترین جمعات سعودي حکومت جوړ کړی دی مسجد عریش وته وای زمونږ د ټول جمعات نغټ جمعات یو لوی حاله جوړ کړی جنگ کې خدای پاک مسلمانانو له فتح ورکړ نبی علیہ السلام چې وکلم په جهاد کې کامیابی مونته نظر بنکړه درې ورځې په هغه میدان کې وسار درې ورځې چې څوک دغه وایي چې فتح مونته وکړي لاړه څه درې ورځې سار نو بیا حکم وکړ او یا کسان کافران مردار شوي او غټ غټ کافران نو بدر کې یو لوی کویو پخوا دا اوسم په دې قبایلي علاقو کې غټ غټ پیانې اوبه پکې په ګزونو لاندې غټ پیانې وی دا ټول دی یو شل کویو شل اوبه پکې نه وي او ډېر څښا بوینته ته چې د څښا اوبه وي پکې وی دا دې کوي ته وغورځوي ټول یې کوي کې وغورځوي یو دغه امیه چې دې غټو او نور پړسولیو نو دې کې راخکنو اندامونه ته جدا کېدل کوي ته نشو رسېدی نو حضور پاک او فرمایلو د باندې دلته خاورې مورې ورواړوې پټې کې کوي کې واچو نو درې ورځې پس نبی علیہ السلام مبارک راغی د کوي په غاړه ورته نو نومونه یې والا اخیستل ابو جهل اے عتبہ اے شیبہ اے فلان کیا یو نوم بخاری شریف کې حدیث اے فلان کیا نومونه اخیستل وی تاسو مونږ سره چې خدای کوم وعده کړی واخو مونږ سره خدای پوره کړ مونږ سره د مدد وعده کړی او مدد یې را سره تاسو سره چې خدای کوم وعده کړی وا هم د سره پوره کړه اوس خوشاله په خدای پاغه وعده وکنه
زور نه ورکوي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته وی د الله رسوله ته چې چا سره خبرې کې خو تش وجودونه دي روح پکې نشته دی خو ستا خبره نه اوري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منهم، وی دوی چې زما خبره څنګه اوري هغه څه تاسو نه اورئ. تاسو بیا په دنیا کې موجود یې سوچ او فکر بل طرف ته په دنیا کې او دا غي ټول سوچ اوس ما طرف ته متوجه دي. هغه یې تاسو نه خاوري، تاسو دا څه نه اورئ. زور نه ورکول نبی علیہ السلام. باقیو تختیدل او یا کسان مردار شو او یا گرفتار کړل رال المدینه منوره چې دا او یا کم گرفتار کړل دې کم غټ غټ سرداران. نو نبی علیہ السلام مبارک صحابه سره مشوره وکړه چې دې سره سوکو. حضور پاک د جبرئیل علیہ السلام سره پکې مشوره کړې. صحابه مختلف رائے ورکړي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه رائے دا وا چې صاحب فدیه به والو جرمانه او پرې به. د حضرت ابوبکر صدیق ډیرو خلکو مدد مرسته وکړه. عمر استا سره ده وی صاحب زما خبره به خوخه نشي وینا وایا وی زه خو هم چې دا اویا واړه وجل غواړي او دا څه به نه وجل هر یو کس خپل رشتہ دار وجل. دا الله رسول زما پکې ماما دي زه به دا ماما وجنم. دا حضرت ابوبکر صدیق پکې زوی دی به زوی وجني. دا حضرت علی پکې رور دی عقیل اب خپل رور وجني. او دا الله رسول استا پکې یو تر دی عباس او یو دی زوم دی ابو العاص ته بدا وجني. هر سړی بخپل رشتہ دار وجني چې موږ نن الله ته دو خایو چې خدای استا په مقابله کې موږ نه پلار پیژنو نه تر پیژنو نه زوی پیژنو نه ماما پیژنو. او واقعي په دې میدان کې دنه د حضرت ابوبکر صدیق زوی دی ا میدان ته راووت. هل من مبارز شته چې څوک ماته میدان ته راوځي نو پلار خو د زوی واس پیژني. حضرت ابوبکر چان تاسو کو وې دا आवाज د عبدالرحمن نه دی وې دې کنه بس توري د کلنګ ورکو ورمنډه وې درلم زه میدان ته درلم. حضور پاک لکونی وې تبنو بل څوک دی ورشي. قسم په خدای صحابه د دین د پاره هغه قرباني ورکړي چې تر قیامت پورې به مور راوړي داسې قرباني ورکړي. نه بیا پلار پیژند حضور پاک سره خو مینه ده هغې وه زموږ څه مینه ده په دین خو قرباني هغې کړې ده زموږ څه قرباني ده. په اسلام خو ننګ او غیرت هغوی کړی دی موږ په اسلام کم ننګ او غیرت وکړو. اوس یو ګورئ دغه دی که نه موږ له چیلنجونه راکوي حرامیان قرآن شریفونه زموږ سوځوي چیلنج راکوي. پروس کال په امریکا کې قرآن شریف وسوځو اوس هغه حرامي بیا وایي نور به سوځو. موږ له چیلنج راکوي چیلنج او د مسلمانانو د قیدیانو په ګوانتانامو به کې قرآن شریف راواغېست او په لیټرین کې د هغې په مخ کې وغورځو. موږ له چیلنج راکوي او موږ اسم نشي. موږ د دې سپېره کافر سره اوس هم مدد کوو موږ ورسره دوستانه تعلقات ساتو. غیرت هغه دی چې کوم غیرت په صحابه کرام کې او خدای پاک داسې غیرت په موږ کې پیدا کړي. دې ته غیرت وایي. په دین ننګ موږ خو د غربي مانځل هم جومات ته نه ځو. موږ خو د پیغمبر شکل هم خپل نه کړ. موږ خو د پیغمبر پټکي ته هم سپک ګورو. موږ ته خو د پیغمبر جامه هم سپکه ښکاري. موږ خو د پیغمبر په مسله چې راته کوم ولاړ دی هغه پسې هم کنځل کوو. موږ خو د پیغمبر دین چې په کومه مدرسه کې ښودل کېږي هغه مدرسې سره هم دشمني کوو. زمونږ به د حضور پاک سره د قیامت پر ورځ ملاقات نه کېږي. مونږ به ورسره نه مخامخ کېږي. دا ټولې خبرې به مخکې راځي ګورې مونږ لا دا پاتې نه دي.
موږ د پیغمبر د دین لپاره څه قرباني ورکړو او څه محنت هم وکړو موږ وایو زه بس هر سړی پیشه او خپل دین یې پیشه او لنډه خبره هم زده کړې زه مړ هر سړی خپل قبر کې سملي دا ټیک ده چې هر سړی خپل قبر کې سملي خو د پلار نه به د بچو تپوس کېږي د مور نه به د بچو تپوس کېږي د قوم د مشر نه به د خپل قوم تپوس کېږي دا زه نه یم دا حضور پاک فرمایي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته حضرت عمر فاروق وی هر سړی خپل رشتہ دار وجني عمر ډیره سخت فیصله صرف په صحابه کې یو کس د عمر مرګرتیا وکړه باقي نور ټول وی صاحب فدیت والو پرېږه دا حضور پاک د جبرئیل علیه السلام سره مشوره وکړه جبرئیل څه چلو کوم وی اختیار ستا خپل د چې څنګه دی خوښه یې هغه وکړه څنګه دی خوښه خدا صحابه دې پوه کا که فدیه واغشته او پرې ښودل نو دا اویا دي اویا به کال پس تا د مرګرو نه مري اویا به مري نبی علیہ السلام صحابه ته وی ورکه فدیه واغشته او پریم ښودل نو اویا به تاسو کې کال آینده کال مري صحابه وی دا خو ډېره ښه ده چې مونږ کې مړه شو خو جنت ته به لاړ شو ګر مونږ خو د مرګ نه یېرېږو فدیه ترې واغشته بیا چې د فدیه اخېسته هغه عجیبه وه سوال جوابونه مکې ته ولېږل چې دوی پسې فدیه راولېږې نو دا یو فدیه راتله او نبی علیہ السلام ته پیش کېده دا د فلان کی فدیه ده صاحب به خوشې کړ دا د فلان کی دا به خوشې کړ حضرت عباس رضی الله عنه د حضور پاک تر دی د چې راوسته دونه وسره مینه د دومره او دی پټ مسلمانو چې دی یو صحابي دا ورکړه تقسیم کړ په صحابه ویلاسونه ولو تعالی چې دنو نه تخصیص او کې کوي نو د پیغمبر علی السلام چې په کم کور کې شپه وا هغه سره دیوال نه پورې غاړه دی یو صحابي سره د ټول شپه بیرګي کول ام المؤمنین وې د مسلمانانو مور پیغمبر علی السلام له خوب نه ورته خدای ولی خوب نه وردی او ټول شپه پریشان او خوب نه ورته بیا چې معلومات وکړل نو د عباس بیرګي اوریدل لیکن انصاف پکې دومره دی چې چاته نه وي دا عباس ولی بیرګي کې نو بیا وې زلاړم دا کور والا مې تاسو کو چې عباس بیرګي کې څه چل دی نه جوړه دی حضور پاک ټول شپه به خوب دی چې غيو کتل لاسونه ولا سخت تړلی دا غیر وجنه زبیرګي کول نو بیا ولا غوی لاسونه نرم کړل نو چې زبیرګي قلار شروع نبی عليه السلام له خوب ورغی خو سفارش ولا نه کاو چې قیدیان به یو شانی سفارش بني نو سال عباس ته وی کاکا تبر دوه کسو فی دی را لې یو د خپل ځان یو درواره د عقیل غریب دی یو د ځان یو د عقیل دی وته وی ورواره ته پته نه چې مسلمانې وی ظاهر کې د کافر سره پړل کې مونږ نیولې دلته خدای خبر الله خدای خبر او فکر مکو کو مسلمانې او مونږ د نفیدیه واغشته خدای به بدل درکې خو مونږ نیولې کافرانو سره پړل کې ځان به مور کې درواره به مور کې ورواره ته پته نشته چې ما سره مال نشته غریبه وی نشته د سره وینا وی چې کله راتلې استاخذ او ام الفضل زما چاچی هغه له بټو ورنکړه تا ورته نه وی چې که جمع دی عالم بیا به مال راکې او کومړ شم نو استاد ونه دې ورکړي ایروارو وی زما د قسم په خدای وی چې رښتونه پیغمبر دغه بټوی نه یو زه خبرم یو ته زما خزه خبر ده یو ته الله خبر ده ته خدای خبر کړي ښا د خدای پیغمبر ابو العاص و تعالی مخ کې ګو زومو د پیغمبر علی السلام حضرت زینب بی وا ابلا په مکه کې ده ویتم فدیه راولېګا سوال جواب لا چې فدیه کله پیش کېدلې نو حضرت زینب چې د حضور پاک لور وا هغه فدیه راولېګا د خاون انصاف خدای کړ نو هغه له حضرت خدیجه رضی الله عنها یو امیل د واده په وخت کې غاړه کې چولو کدا کله ودی دا امیل یو ته غاړه کې چولو نو هغه د ناز نه هغه خپل امیلم په هغه فدیه کې کېخه
او حضور پاک له دا اشاره ورکړه چې ته زدي لوري مانم فدیه غواړي د خپل زومنا نو چې کوم امیل لما مور خدیجه ما تا چولو ام پکې والا نو چې پیغمبر علیه السلام ته د ابو العاص فدیه په صاحب د ابو العاص فدیه ده چې وې قتل غامل په د پاسه پروت نبی علیہ السلام سترګو کې وخت کړه هغه د هغې د واده هغه حالت او حضرت خدیجه رضی الله عنها هغه منظر ورته رامخکې شو داسې ورته کتل دته صحابه خو پیښ وی صاحب ولې کدی خوښې د ده دا فدیه به مونږ واپس کو او د عباس ته به مو واپس کو ناخلو تستا تره دی کاکا دی وی نه چې نورو علم دینه به معلوم وی خدای د ابو العاص ته به واپس کو وی نه که مو خوښې نو د امیل به ورته صرف واپس کو دا زما مشري بیبي دې ته په غاړه اچولو دا به واپس یو ته واپس ابو العاص باندې شرط لګاو وی دې وخت کې زما لور تا سره په نکاح کې د ګناه ده چې کوم وخت مې در کوله جایز اوس دې وخت کې شریعت آرام کړی ته کافر مسلمان نو پتا شرط دا دی چې تو رسې زما لور به ما ته واپس کړي وی ډېر قیدیان ټول واپس کړي او هغه زینب رضی الله تعالی عنها په اوخ سوره کړله او را رخصت یې کړه یو ظالم کافرو هغه ول دیکا ورکړه د اوخ نه را وغورځوله په ګېډې ماشوم هغه هم ضایع شو مدینه منورې ته بیا نبی علیہ السلام در ورسېد رب العالمین فرمائے ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلة وی تاسو ډېر کم وې وسله کم وه افراد کمو بیا هم د سره خدای مدد کړی دی فاتقوا الله د خدای نه ویریږئ هر وخت په زړه کې د الله یره پیدا کړئ نو خدای به د سره مدد کوي نو شکریه به ادا کوئ لعلکم تشکرون بار بار به سره خدای مدد کوي شکریه به ادا کوئ نن مسلمان څومره ډېر دی نن د مسلمان تعداد د کافر د هر ډلې نه زیات دی د یهودیانو نه مسلمان زیات دی د عیسایانو نه زیات دی د هندوانو نه زیات دی د جاپانیانو نه زیات دی د روسیانو نه زیات دی د چینیانو نه زیات دی د مسلمان تعداد او نن مسلمان په وسلم پوره دی دام نه چې وسله وسره نشته غټه وسله اټم بم نه مسلمان سره شته غټه وسله میزایل دی هغه مسلمان سره شته او مسلمان سره ایمان هم شته او دریابونه چې کم نهر سویز دا د مسلمان په دی دا داسې دریاب دی چې دا یورپ او دا بل طرف ملاوي دا مسلمانانو په حدودو کې دی کدا نیر په دا دریاب په بن کدا نیر د دوی یو بل سره کنیکشن ختم یورپ په من نیم شو یو بل سره کنیکشن ختم تیل نن مسلمان سره دی چې د دنیا نظام نن په تیلو چلیږي سونا نن مسلمان سره دا چې د دنیا تجارت په سونا چلیږي ګیس نن مسلمان سره دی چې ستا نظام ټول په ګیس چلیږي لیکن مسلمان بیا هم د کافرو د لاس سوال ټکول خوري دا څه ده کنه فلسطین کې دی وال خوري په عراق کې دو خوړل په افغانستان کې دی خوري پاکستان کې دی خوري په بوسنیا چچنیا کې وال دی خوري په فلسطین کې دی خوري ولی اغا ایمان چې کم پکار دی اغا نشتا وانتم العلون ان کنتم مؤمنین الله وی کتاب ایمان په سچ ځان کې پیدا کړ کلک ایمان چې په خدای کم یقین دی نو بیا بستا کامیابی وي او د دشمن بنی ازمون نن نشتا ولی نشتا زمون ټوله باور اعتماد نن په یورپ او په امریکا دی په مدینه او په مکه نشتا زمون حکمران طبقه چې دلته د خلینا خبر او باسي د امریکای زنده باد او باسي او چې منډه وای نو امریکای له منډه وای او چې منډه وای چین له روس له منډه وای د خدای کور لا بیت الله له د پیغمبر علی السلام کلی له منډه نه اعتماد په خدای پکار دی نن د مسلمان چې څومره په دې کافرانو اعتماد دی د دې په نیو اعتماد هم کدي په خدای او په رب العالمین او کو اسبم بل میانس کې سره اخته یو دشمن ته مزه او فائدې اخلي دا مونږ ته خدای مثال خی کنه کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله چې د خدای مدد د سره بیا وړوډل نشتا کته یاره ټیکنالوژي وسلنو جوړه دي کې ټیکنالوژي کنه ملکونو عربو سره لکه پیسې دي لک دولت خو سره نه دي لک تیل خو سره نه دي د تماچې د سرو زرو ګرځي
او د یو شیخ پکې یو جز دی پکې ځان له مستقل ګرځي، ځان له مستقل، او تختونه او کټونه سرو زرو دي، نو جوړ دي کې ټمبه مو میزایل کنه چا منی کړی دي؟ پیسې خو ډېره د مسلمان سره ولې نه جوړي؟ جوړي ته نه جوړ. او بل وسلخ په کار دا خو ټیکنالوژي ده، لیکن دا غې نه علاوه د بدر صحابه سره وسله کم وه، انور سره ډېره وه، اعتماد په خدای و. لویه خبره لعلکم فتقوا الله، خدای نه یره ده، خدای نه یره پړ کې نشته، نه د حکمران طبقې شته او نه د مونږ شته. که د مونږ د خدای نه یره پړ کې رااله، تقوا نشته کنه، پرې ګناه، کرپشن، رشوت، ډاکا، څومره ظلمونه شروع دي. هر یو چې راځي ظالم د بل د پاسه دی. پاکستان کې تر اوسه پورې هغه د بجلیګر مونږ چې خبره ورته نه پورې سړی زوی را نه غي، او چې کم راځي د بل د پاسه، یو چې کم ټیکس لګي بل هغه نه زیات لګي، عوام تباہ او برباد کړل، ویس کړي دا ویني د عوام. اوس دې حالت ته وګوره، موجوده حالت څوک یو څوک بل څه، وعده به یو کوي، یو کوي به بل څه، هیڅ هم نشته. ازاړه به پې وبخي، لکه د خدای یره نشته. خدای دې زمونږ او زمونږ حکمران طبقې په زړه کې د خدای یره پیدا کړي. که زمونږ کله د حکمران طبقې او زمونږ جوړ د الله سره راغی او د الله سره هم کنیکشن برابر شو، خدای شته که زمونږ یو مشکل هم پاتې شي. بیا دا تار دی د دې جوړ راغلی د هغه خولې سره، نو خبرې کوي. او که دا تار کټ شو، جوړ ختم شو، هلته نه بیا آواز نه خیږي. نو زمونږ د خدای سره جوړ نشته، که زمونږ د الله او د رسول سره جوړ راغی، هیڅ هم پریشانی نشته. که دا جوړ زمونږ راغی، نو خدای دې زمونږ د الله د خپل ذات او د خپل پیغمبر مبارک سره جوړ پیدا کړي. قرآن چې یو سپاره باندې تقسیم شوی وي، دې کې ګناه شته او که نه؟ څنګه یو سپاره باندې هېڅ ګناه پکې نشته. دا د ختم دپاره خیر دی خلک تقسیم کړي. کم کسان چې جماعت ته مخکې راشي، نو په کار دی چې کم کسان وروستو راشي، د مخکې کسانو نه دې ځای نه قبضه کوي. او مسله د دین دا ده چې کم کسان راځي، نو دوی دې مخکې کینی، نو شاته کسانو ته به ځای خالی کېږي، نو ټول ملګري به یو ځای کېږي. کشران دې لږ د مشرانو خیال ساتي. ماسخوتن ویترو پسې 2 رکعاته نفل په ناسته پکار دی، او که په ولاړه ویترو نه مخکې پکار دی. نبی علیہ السلام د ویترو نه پس په ناسته 2 رکعاته کړي دي، اگر چې پیغمبر علیہ السلام به ویتر په آخره شپه کې کول، نو چې ویتر به وکړل هغې نه پس به 2 رکعاته په ناسته کول. نو په ناسته ځکه کول چې هغې به په هغه تهجد ډېر لوی وخت اخېسته، په ولاړه ډېر زیات تلاوت به پکې کوو. بهر کې اوس که څوک ویتر خو خدا دې چې تهجد پسې په آخره شپه کې وکړي، او د ویترو نه پس 2 رکعاته وکړي، په ناسته د پیغمبر هم تابعداري رااله. لیکن که په اوله شپه کې هم څوک ویتر کوي او د نبی علیہ السلام د تابعدارۍ په نیت په ناسته یو 2 رکعاته نفل کوي، نو ښه خبره ده. جماعتونو کې چې کوم المارو کې په شیشو کې شکلونه ښکاري، هغې سره مونځ کې فرق نه راځي. لاول خو په کار دا ده چې قبلې طرف ته داسې څیز نه چې هغې کې سړي توجه خرابېږي. د عایشې صدیقې رضی الله عنها لوپاټه وه او قبلې طرف ته دیوال باندې یې ځانده وه. نبی علیہ السلام مبارک چې څنګه سلام وګرځاو، وی امیتی عنا قرامکې، وی عایشې دا لوپټه دې لرې کا، فانها الهتنی دې د په مانځه کې خطا کړم، مونځ یې راله ګډوډ. نو زما خپل ځاني په دې ډېرو جوماتونو کې د محراب کې اکثر شیشې لګېدلي، هغې کې به سړي په شیشو کې خپل ځان ته ګوري، که مونځ به کوي. قبلې دیوال باید داسې نقش و نگار نه دی پکار چې د انسان توجه خرابوي. او د بانګ د ماښام په ټیم باندې ویل پکار دي. واقعي دا ښه خبره ده. دې دعا غواړي، ما نه مانځه کې سستي کېږي، دعا را لوکان ځان به تکړه کېږ، ور یوازې په دوا کار نه کېږي، ځان به تقدم به دوا راته کو چې خدای تکړه کا. خو چې څنګه د دنیا په کار کې د نه سستي نه کېږي، دارنګې دین کار کې هم سستي مه کوه.
دا پدې پېنه شو بنین باندې بنې مسکیږي او کمیسه چواها یو دوست نارینه اولاد نشته الله دې نارینه اولاد دعا وکړي رب العالمین موږ د حضور پاک په نقش قدم روان کې الله د مسلمانانو اتفاق راولي مسلمانان د اختلافاتو نه وساتي او یو زنانه د بیمار ده پرونه هسپتال ته وړو دعا وتو کې چې الله ول شفا ورکړي یو بل دوست زمونږ په دې کارخانو کې هغه هم څه دعا غوښته دعا وتو کې چې الله مشکلات حل کړي او الله خیر او برکت نصیب کړي یو بل دوست زمونږه دا ډاکټر صاحب دا اون دا عثمانزو زمونږ د اجي صاحب برخوردار دی هغه ته دعا وکړي هغه څومره اولاد نارینه پیدا کیږي نو هغه ټول تقریبا معذوري دعا وتو کې چې خدای پاک ولا صالح او صحتمند اولاد ورکړي الله دې ولا روغ صحتمند او صالح دیندار مسلمان بچي په قسمت کې ولي کې خدای دې ولا ورکړي نورم باندې دوستانو دعاګانې غوښتي دي چې چا دعاګانې غوښتي دي الله دعاګانې ولا قبول کې او ته ولا پورا کې حاجتونه او پرونه دی محمد سیار الله تبار وفات شو غي تم دوه کې چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي څومره مردگان وفات الله ټول مغفرت نصیب کړي او چې څومره مریضان دي په کورونو هسپتالونو کې الله ټول شفا ورکړي الله د څومره مسلمانان دلته موجود دي چا په دل کې حاجتونه د شریعت سره موافق ټول له پورا کې چاته پریشانې ټینشنونو دی هغه ول په خوشاله باندې بدل کې اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد